بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. تمام تعریفونه د الله پاک دپاره دي او درود شریف پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه د جمعې د ورځې متعلق ده. زموږ هغه وروڼه خویندې چې د هغوی نه د جمعې دا ورځ مس شي، د هغې نه بعد په دویمه ورځ هم کولی شي. ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده، ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. کم سړی دا وظیفه کوي یا کومه زنانه دا وظیفه کوي، الله پاک به د دوی ټول حاجات دا پوره کړي. بعضې وخت کې موږ یو ورځ نیمه وظیفه وکړو او بیا یې موږ اسمان راښکته کړ چې دا خو کار نه کوي. یاد ساتئ چې وظیفه مکمل یقین سره، مکمل توجه سره، مکمل ذهن سره دا کله وکړی شي، انشاءالله العزیز دا ضرور رابې اثر کوي. بعض وخت کې د الله پاک څه حکمت د وجې الله پاک د انسان دا سوال نه قبلوي. بعض وخت کې الله پاک د انسان د زاري دا ډېره زیاته خوښوي. الله پاک وایي که زه د انسان له د حاجت پوره کړمه، د انسان بیا ما ته زاري نه کوي، نو ستا مینه د الله پاک خوښېږي، ستا وظیفه د الله پاک خوښېږي او ته تښتې. یاد ساتئ چې یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام نه تقریبا 40 کاله دا لرې و. دغه 40 کاله یعقوب علیه السلام دا ډېر زیات صبر کړی دی. بچو به ورته ویلي، هر چا به ورته ویلي لیونی شوی، ته اوس هم یوسف علیه السلام پسې خپئ، هر چا به ورته ویلي. خو لیکن یعقوب علیه السلام څه ویلي؟ په صبر جمیل، زه به ښکلی مزیدار اعلی صبر کوم که تاسو هر څه وایئ. یعقوب علیه السلام مسلسل توجه سره د الله پاک نه د یوسف علیه السلام چې کوم رخسار دی، د یوسف علیه السلام چې کوم مخ دی، دی ته غوښتی پروردګاره یوسف علیه السلام دا ما ته واپس راولي. یو ځل یعقوب علیه السلام ډېر زیاته الله پاک ته وژړل، دغه رنګې الله پاک نه دعاګانې وکړلې. بیا الله پاک ته فرمایي چې پروردګاره زه ستا پیغمبر یم او ما نه یو یوسف علیه السلام دا ورک شوی دی او تا ما له یو یوسف را پیدا نه کړو. الله پاک فرشتو ته وایي چې فرشتو دا ټولې پردې لر کړئ او یعقوب علیه السلام ته یوسف علیه السلام دا وروښایئ. نو یعقوب علیه السلام بیا وایي چې نه، یوسف علیه السلام دا ژوندی دی. نو یاد ساتئ محترمو چې فرشتو عرض وکړو، ای پروردګاره یعقوب علیه السلام دومره کاله تا ته وژړل، دومره کاله تا ته سوالونه وکړل، تا ولې نه قبلو؟ فرشتو د یعقوب علیه السلام زاري زما ډېره زیاته خوښه وه، نن دې ولې قبول کړو؟ و نن یعقوب علیه السلام دومره په توجه باندې، دومره په ذهان باندې یعقوب علیه السلام دومره سوال وکړو، دومره یعقوب علیه السلام پوره جهان غوښتی وی که نه، ما به پوره جهان دا ورکړی وی. یو یوسف خلاصه دي. یاد ساتئ محترمو چې وظیفه به الګ کار کوي چې مکمل ذهان توجه سره وي، مسلسل وي. نو موږ چې وظیفه شروع کړو یو پیره وکړو ایسته پرېږدو، مکمل توجه سره چې یو پیره وظیفه وکړو نو مطلب به زموږ دا وي چې دا به لازماً الله پاک کوي. په دویمه پیره وکړو وظیفه نو بیا مکمل توجه سره دا وایو چې الله پاک به زموږ استازو کار کوي. یاد ساتئ چې وظایف دا ډېر زیات پاورفول دي. دغه رنګه څنګه چې سړی کمرې سر ته هیجي، دویم چت ته هیجي، دریم چت ته هیجي، څنګه په وړې محترمو دا کار ورکوي، دغه رنګې وظایف دا کار ورکوي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د جمعې د ورځې حوالې سره ده او دا وظیفه د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد به دا وظیفه کول غواړي. چې کله موږ دا وظیفه کوو نو یاد ساتئ د دې لپاره شرطونه د مونځو مکمل پابندي. بعضې حلقه د جمعې مونځ هم نه کوي، بعضې حلقه د اختر مونځ هم نه کوي، بعضې حلقه مونځ کوي او سنت نه کوي. یاد ساتئ چې هر څه به کوئ، د مونځ پابندي به کوئ، دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت به کوئ او کوشش د کوي چې په اودس کې اوسېږي. انشاءالله العزیز مال او دولت به د انسان خپله راځي. الله پاک به د وظیفې په برکت باندې تاسو له مال او دولت دا بې انتها درکړي. الله پاک به ستاسو قرضونه دا ختم کړي. د کوم ورونو خویندو رشته نه کېږي، الله پاک به د هغوی په ښکلي مزیدار اعلی ځای کې دا محترمو رشته وکړي. ډېره زیاته پاورفول او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. دغه رنګې که څوک د کاروبار دپاره کوي، که څوک د رزق دپاره کوي، د نوکرۍ دپاره کوي، الله پاک به له په ښځه کې کاروبار ورکړي، ښکلې نوکري به له ورکړي، ښکلی رزق به له ورکړي، دی پکې خوشحاله وي.
نو راځي چې وظیفې طرف ته. وظیفه زمونږ محترم مداره کله موږ د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ وکړو، د هغې نه بعد به دا وظیفه وکړو. لومبیا به موږ 21 پېرې درود شریف ووایو چې کوم یو تاسو ته اسان وي. 21 پېرې درود شریف. بیا به د هغې نه بعد یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو دا بیا موږ 2100 پېرې وکړو، 2100 مرتبه دا وظیفه به وکړو. بیا به د هغې نه بعد درود شریف 21 پېرې ووایو، او بیا به د هغې نه بعد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا به صرف 21 پېرې ووایو، 21 پېرې به ووایو. انشاءالله العزیز الله پاک نه موږ څه غواړو، الله پاک نه موږ کوم حاجت غواړو، کوم مشکل حل کول الله پاک باندې، دا ټول به الله پاک موږ او تاسو ته محترمو راکوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ، دغرنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. کیدای شي ستاسو د یو شیر د وجې د چا ژوند بدل شي، دا غټه خبره ده. هغه په ذکر باندې راشي، هغه په مانځه باندې راشي، په تلاوت باندې راشي، دغرنګې په نیکو اعمالو باندې راشي، دا به ډېره زیاته بهترین او اعلی خبره وي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.